الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم. دا مې عزتمند وګوره کو د افغانستان طالب یو کو د پاکستان حکومت یو کو د پاکستان د ارض حکومت دا وګوره دا زما دلته ارونه راغلي دوی کبال ټولې کبال زه خپلم کبال ټولم دوی کبال ټولې دا په ډیزبینو کې پراته دي ته وګوره دا غورځي دا په ډیزبینو کې پراته زما د رو راوړل دلته دا وګوره دا ټول دې په ومني سور دي دا ټول کور مسجدونه دي او روزانه موږ د دینه زیات یا دومره کور مسجدونه هر ورځ د ډیزبینو نه موږ راټولو او دلته راځو دا ترکیه والا تخایو چې ترکیه والا ته وایي دا کور مسجدونه دي په دې زمونږ استاد ایمان دی زمونږ استاد په نبی باندې نازل شوی دی به حفاظت کوو اوس وختي موږ هم تاڼې ته لاړو تاڼه کې مې ویل دا کور مسجدونه دي هغه ویل دا مفتال ته ویل جومات ته چې جومات هم کله ویل امام صاحب ویل وي دلته نه دا وړی دا دلته نشته وي دا سپایر شوي دي زمونږ څنګه چې د انګلیش کتابونه یا د نور کتابونه یعنې یو شی سپایر شي موږ یې غورځو دوی دلته دې قرآن مجید ته وایي دا سپایر شو دا سپایر نه دی ته وګوره دا قرآن مجید دی دا زما د وروڼو غونډ کړي دا ویډیو تاسو ته ما شیر کړه دې دپاره ما تاسو ته شیر کړه چې جهاد نه دی په یو ځای کې نور مسافر کم راځئ د دې دپاره مه راځئ چې مزدورۍ دپاره راشئ د دې دپاره راشئ د دې دپاره راشئ جهاد دپاره راشئ په ترکیه باندې کېږي جهاد دا قرآن مجیدونه دي دا دې سپو دا ظالمانو غورځولي دي د دې نه نور جهاد په یو ځای کې په بل ځای کې جهاد نه کېږي غیر د دې ملک نه دا قرآن مجیدونه تاسو ویلي تاسو ما کړي اعلان دې پراته دي هره ورځ دومره موږ کوونټو هره ورځ دومره موږ کوونټو هلته چې کوم مالک دی هغه ته ما ویل دا قرآن مجیدونه دې څنګه چلو کوو دا په کاټن کې واچي فابریکې ته به لاړ شي دا به موږ خرڅ کړو کارخانې ته به لاړ شي او دا به خرڅ کړو دا موږ بره دا مخامخ دی کې دا ورته دې ته موږ کندو وباسو د پولیسو ته مو ویل هغه ویل چې دلته مخه خوي په دې باندې پولیس ولاړ یا به د شپې ماښام به وړو د شپې ماښام به دا وړو او دا به موږ دلته خښو او دلته به موږ جنګ کوو خو هغه حکومت یې خو هر څوک یې موږ پې کوو یا به موږ مړه کړي یا به هغه مړه کړو یا به هغه مرداران کړو یا به موږ شهیدان شي او دا قرآن مجیدونه په دې باندې چې ما ورته ونه جنګېږو نور په پسته جنګېږو په ځمکه به جنګېږو په پیسه به جنګېږو هغې باندې هم جنګېږو دا د آخرت ګټه ده زموږ دنیا ما صرف دغسې ده زه خپله مې هم زما د ترکیه نه خپله هم زړه موړ دی ټول انډیوالانو ملګرو مې زړه تور دی همدغه کار ورسره کوو انشاءالله موږ هم به ځو ترکیه ته او باقي پای دا قرآن مجیدونه ستاسو د وړاندې دا د مخامخ تاسو دا کم چې شاپر کې پراته دي دا ټول قرآن مجیدونه تاسو او دا چې په پاکستان کې کوم وزیر اعلی دی او کوم مثال مشرف دی او کم باچا دی هغه ته دا ترکیه ته دا دغه وکړي چې مثال دا دغه کې د دې لار روباسي چې دا دلته نه غورځي دا څنګه مسلمانان دي